تفسیر فخر الرازی لیکلی دی المکث فی بیت الله تقربا الیه. اعتکاف دې ته وایي چې یو انسان د الله په کور کې وخت تیر کی، مقصد غرض یې دا وي چې د الله تقرب، د الله نزدېکت، د الله تعلق حاصل شي، د الله رضا حاصل شي. د دغه مقصد دپاره په مسجد کې وخت تیرولو ته ویل کېږي اعتکاف. بیا فقهاو لیکلی دی چې دغه اعتکاف واجب هم وي. یو انسان منښت اومني، نظر اومني، کو زه چرته په سکول کې پاس شومه نو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم، یا کو ماته نوکري میلو شوه زه به 10 ورځې اعتکاف کوم، کو ماله الله بچی راکړو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم. داسې قسم څه منښت اومني نو دې منښت منلو سره دا کم عمل چې د اومنلو دا اوس به د باندې واجب دی. کو د ورځو تعین یې کړي خاص په اکه ورځو کې به د دغه اعتکاف منښت پوره کوي، او کو د ورځو تعین یې نه کړي همداسې ویلي چې زه به بس 10 ورځې اعتکاف کوم، نو چې کله هم د 10 ورځو اعتکاف وکړو بس د منښت به پوره شي. د دغه واجب اعتکاف دپاره روژه هم ضروري ده چې هر کله د دې اعتکاف منښت پوره کوي روژه به ورسره نیسي. یو اعتکاف نفلي وي چې کله هم انسان مسجد ته راننوځي نو دا د اعتکاف نیت وکړي، نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، چې څو پورې زه د مسجد کې یم زما د اعتکاف نیت دی. نو دا نفلی اعتکاف دی، دا یو ساعت چند لمحات هم کیدی شي، یو غنټه هم کیدی شي، 2 غنټې هم کیدی شي. انسان چې مزل راځي او مسجد د حدود ته راننوځي د اعتکاف نیت دی وکړي، چې څو پورې مسجد کې دغه وخت په د نفلی اعتکاف کې راځي. اوس د نفلی اعتکاف دپاره روژه ضروري نه ده، دغه رنګې د مسجد د حدودو کې پاتې کېدل ضروري نه دي، بار وتی هم شي. دریم قسم اعتکاف مسنون دی. د رمضان مبارک په آخري عشره کې اعتکاف کول دا اعتکاف مسنون دی.